بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. صدق الله العظيم. مخکینا د یهودو د بنی اسرائیلو د عهد شکنه بیان شو چې الله وی تاسو نه می وعده واغسته تور غر می د پاسه تاسو روچت ک تاسو وعده وکړه په ظاهر کې او عملا دا غینه منکر وي. تاسو وایي چې قرآن باندې ایمان نه وروړو، ایمان مونږ په تورات باندې وروړو بما انزل علینا. نو تاسو دا ایمان تاسو ته د انبیاء د قتل دعوت درکې، حکم درکې، د سخی د عبادت حکم درکې، د وعدې د ماتولو حکم درکې. که تاسو عمل داسې وي نو ډیر ناکاره دی تاسو دا ایمان. دا څنګه ایمان دی چې تاسو ته د خبرو دعوت درکې؟ بئس ما یامرکم به ایمانکم ان کنتم مؤمنین. اوسنی آیاتونو کې د بنی اسرائیلو یو بل قباحت ذکر کی چې هغې دشمنی د الله مقربو فرشتو سره هم کوي. کله وی جبرائیل زمونږ دشمن دی، کله وی میکائیل هم خوښ دی، دا بل هم نه دی خوښ. تفسیر عزیزی، معالم التنزیل، ابن کثیر وغیرہ د آیات شان النزول بیانی چې مدینه منورې ته نبی علیہ السلام هجرت وکړو. مدینه اطرافو کې يهوديان زیاتو او نبی علیہ السلام فرمایلی چې يهوديانو کې لس عالمان دي که دی ایمان روړو، يهودو کې به ډېر هیڅوک پاتې نشي د ایمان نه بیا، ځکه چې په دې د هغې اعتماد دی. پای کې یو عبدالله بن سلام رضی الله عنه ایمان روړو، یو په هغې کې د تورات عالم ابن سوریه او مکاڼه او په سترګه باندې ابن سوریه ځان سره څه خلک ملګري کړل د حضور پاک صلی الله علیه وسلم خدمت کې حاضر شول. نبی علیہ السلام وی مونږ د نبی علیہ السلام امتحان لو. امتحان خو غټ سړی د وړو کې سړی نه اخلي که نه، دي ځان دومره غټ حساب و. خو د الله پیغمبر و صلی الله علیه وآله وسلم چې هغه داسې خلکو هغه خبرې هم برداشت کړې وې، ښه پوهېدل چې دی په ما ازمیښ کوي، خو د دې ایمان ته د راتلو په تمه باندې ډېرې خبرې برداشت کولې. نبی علیہ السلام نه مونږ تپوسونه کوو. یو تپوس یې دا وکړو چې مونږ ته د خپل خوب کیفیت بیان کوي. مونږ ته خپلو کتابونو کې د نبی اخیری نبی نښې ښودلې شوي دي، مونږ پته لګو چې ته یې او که نه نبی. وی اول تپوس دا دی چې خپل خوب کیفیت بیان کا. نبی علیہ السلام ورته وفرمایل ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. زما سترګې ودي خو زړه مې وده نه وي.
زړه مې ویخي خوب زما داسي دا د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت وی خټیک دا خبره خو دې ټیک وکړه وای بل تاسو کو چې په رحم کې د تذکیر او تانیث سم عامله ده د نارینه او زنانه معشوم پیدا کېدو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته جواب کې فرمایل چې ماده د تولید د نارینه سپین رنگ زنانه زیړ رنگ کې بیا چې کم یو غلبه عمومي هغه طرف ته خصوصیات منتقل کیږي یا په تذکیر او تانیث کې یا په شکل او شباهت کې یا په رنگ او په خصوصیاتو کې اوس غلبه که په هر شکل کې یا په خروج کې یا په سبقت کې یا په مقدار کې یا په صفاتو کې باقي الله عالم دی تاسو بیا میډیکل پوینټ اف ویو سره طبي نقطه نظر سره وګوره نو په دې درو کې به یو خبره سلورو کې یو خبره ضرور وي یا به خروج کې غلبه یا سبقت کې غلبه وي یا په مقدار کې به غلبه وي یا به په صفاتو کې غلبه وي وای خامنګو منل چې او دا خبرم ټیک ده نبی علیہ السلام وتدک ټیم دعوت ورکي چې ګوره دا خبره مومنل چې زما د نبوت نخې ټیک دي نو ایمان ولې نه راوړی هغه وی ورګه کنه یو بل تاسو کو نبی علیہ السلام ته ټیک ده دا مو کې وی جنت کې به اول جنتیان چې جنت ته لاړ شي ډومبي خوراک به ورته څه پیش کولی شي نبی علیہ السلام ورته جواب کې وفرمایل چې جنتیانو ته په جنت کې اول ملمسیا د مئی د اینې حصہ پیش کولی شي د مئی اینه الله به دومره مقدار کې جنتیانو لور کی چې ټول ته ملمسیا ورکی بیا هغه پسې په دویم نمبر باندې با د غوی غوخه وته پیش کړی شي هغه چې هغه د جنت په اطرافو کې سرېږي اوس اسی معمولی خبره باندې خلک به وی غټه غوخه د لخنه ده بای سيزونه د خلکو اسیم د ځانه جوړ کړی دي بای سازشونه هم دي چې غوخه کې مې کې پيو کې واز د کې څومره طاقت دینو دا به دویانو کې چرته دی بیا د مرد د پارا نارینو د پارا د انډي چې چرګانو چې دي اگې د چرګانو یا ګبینو یا په دا انتهایی ضروری دي ډېر بیا ډاکټرانو پسې ډېر نه ګرځي نو بهر حال نبی علیہ السلام وتدکټم بیا دعوت ورکی چې ایمان ولې نه وروړي چې ټیک وته وای دی خبره په دویم ځل وای نه کنه یو بل تاسو کو تا باندې دا وای څوک وروړي نبی علیہ السلام ته جبرائیل امین وی دکه خو خبره ده کنه مونږ ایمان ځکه نه وروړو کدا وای میکائیل وروړل یا بل فرشتي ایمان بم وروړل وی د دوه وجونه جبرائیل امین زمونږ دشمن دی ګوره داسې ظالمانو یو د دې وجنه چې ټول قومونو چې دی هلاک کړي دي د په ذریعہ الله پاک د په عذاب راوسته دی دوی مدار چې زمونږ
د دې قوم د تبعی باعث یو کس ګرځېدلی او موږ خپلو پیغمبرانو عالمانو ویلیو چې بخت نصر په نوم باندې به یو کس راځي او تاسو ټول قوم به لوټي او تباه کیږي. مونږ هغه ژوندې نه پرېښود، مونږ وی چې نښې نه خانې کمې دي ماشوموالي کې وی مړ کو چې زمونږ عمرا او سردارانو حکم ولګو چې داسې ماشوم وګوره او مړی کې داسې کس نو چې دغه نښې په یو کس کې معلومې شوې په بابل ښار کې چې هغې وجه نو جبرائیل یې مخې ته شو وی چې بایی ولې وجنې که دا بخت نصر وي نو تاسو یې وجلی نه شئ ځکه چې الله یې پیشنګویي کړې ده چې دی به داسې داسې کوي نو په هر حالت کې به دی هغه مقام ته رسي او که نه دی هغه نه بالفرض تاسو خو اندازه لګوئ نو د ناحق خون اغستو به تاسو څه شئ د هغې به مرتکب وګرځئ نو داسې مه کوئ. وی زمونږ نه بچ کو او هغه بیا ولګېد نو شام او فلسطین باندې حملې وکړې قتل و غارت یې وکړو بیت المقدس یې ونوړو تورات یې وسوځو نو ځکه دی زمونږ دشمن دی. اوس که په دې بحث کوه ځان له خبرې دي چې حضر علیه السلام واقعه کې به تاسو ته اندازه ولګي چې فرشتې د الله په حکم کار کوي که هغه هرنګی نو کېږي به د هغې بچ کول یا د هغې څوک هلاکول دا د الله په حکم باندې دي فرشتو پکې ګناه نه لا یعصون الله ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. دلته فرمایي قل نبی علیہ السلام او فرمایا من کان عدوا لجبریل هغه څوک چې وي د دشمن د جبریل فإنه نزله على قلبك یقینا دا جبرائیل علیہ السلام نازلی دی قرآن لرا فزړه ستا باندې بإذن الله فحکم د الله باندې. یو خبره خدا ده چې دا د الله حکم دی بخپله دی نه راځي د ده وس نه رسي چې راشي بخپله یې وس ځکه نشته چې مشکات روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام جبرائیل علی من ته یو ځل ووایي ما لک الا تزورنا اکثر مما تزورنا تاله څه شوي دي موږ له ډېر ډېر زموږ زیارت له ولې نه راځي د دې نه زیات چې اوس څومره راځي د الله په حکم ورته وحي راله وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا. مونږ ستا د حکم د رب د حکم نه بغیر نشو دنیا ته راکوزېدی تاله نشو راتلی. الله زمونږ د مخکې وروستو هر څه نه خبر دی د هغې مالک او اختیارمند دی. نو الله ورته وایي چې دې دا قرآن نازلي ستا په زړه باندې بإذن الله د الله په حکم مصدقا لما بین یدیه او د دې قرآن صفت سره تصدیق کوونکی دی رښتینی کوونکی دی د هغه کتابونو چې د نړ وړاندې دي وهدن او هدایت دی وبشرا او زیر دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو دا د مؤمنانو د پاره د هدایت ذریعه هم ده او څوک چې د دې هدایت نه فایده واخلي د هغې مطابق ژوند تیر کړي د هغې دپاره بشارتونه هم دي خوش خبرې هم دي ان لهم قدم صدق عند ربهم یا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر دا د هغې دپاره څه دي خوش خبرې دي. من کان عدوا لله وملائکته څوک چې د الله دشمن وي وملائکته او د فرشتو د هغه وجبري ورسله او د انبیاء د الله وجبریل ومیکائیل او د جبرائیل او د میکائیل نو فإن الله عدو للکافرین یقینا الله دشمن دی د داسې کافرانو. بیا یې الله دشمن دی چې د الله فرشتو سره د الله نبیانو سره جبرائیل او میکائیل سره دشمنی کی. د فرشتو خو نومونه هم د الله د بندګۍ او د عبدیت د اظهار نومونه دي که جبر شو که میک شو که صرف شو
د دې خپل معنا د عبد بنده ایل چې دنو په عبرانی کې د الله ته ویل شي نو جبرائیل میکائیل او اسرافیل معنا د الله بنده بعضی کتابونو کې لیکي چې عزرائیل د ملک الموت لقب دی عزرائیل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون کی اشاره شته دی شاه ولی الله رحمه الله لیکي شرفی الدین لیکي چې څوک د الله دوستانو سره نیکانو بندگانو سره انبیاو صالحاو سره دشمنی کی نو دی هر وخت په غلاظت کې پروتي په ګندګي کې پروتي او منسوخ شکل والا داخله کی چې د نیکانو سره دشمنی کی د الله نیکو بندگانو سره ذکر حدیث کې راغلیو چې الله پاک د نبی علیہ السلام په خله فرمایلیو حدیث قدسی کې من عاد علی ولیا فقد اذنته بالحرب زما دوستانو سره نیکانو صالحاو سره څوک دشمنی کی زه ته د جنگ اعلان کوم الله وی نو باندې کو بندگانو سره تاسو دشمنی او حسد کوي فإن الله عدو للكافرين ابن سوریاوی چې موږ ته نخي وخیانو الله وی ولقد انزلنا الیک آیات بینات یقینا موږ نازل کړي دي تا ته آیات واضحه نخي واضحه وما يكفر بها الا الفاسقون انکار نکید دینا مگر نافرمان خلق او كلما عاهدوا عهدا عهدا سندا هر کله چې او کې دی وعده نبذو فريق منهم نو ماته کی او ډله د دینه وعدیو کی او بیا ماته کی بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې اکثر د دین ایمان نه وروړي ولما جاءهم رسول من عند الله هر کله چراغ دیتا پیغمبر د الله د طرفنا مصدق لما معهم چې رښتینی کون کې دا کتاب چې د دې سره نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب نو ورزو یو ډلې دا کسانو نه چې ورکړې شو ته کتاب یعنی علی کتابو ورزو کتاب الله کتاب د الله ورا ظهورهم رست د خپل شاګانو نه کانهم لا يعلمون داسې کولک چې دی په سم نه پويږي داسې ځان کله چړو پوي نه دي چې دا مون غلطي کو حقیقت دار چې دی پویدل چې دا مون غلطي کو بس ته من کان عدو لجبريل اغسو چوي دشمن د جبرائیل علیہ السلام فانه نزله على قلبك یقینا دا جبرائیل علیہ السلام نازلی دی القرآن لرا پزړستا باندې قرآن چې بنزول کې د نبی علیہ السلام زړه سره برابر توا بغوګونو به نبی علیہ السلام اورید او کنیکشن بزړه سره او زړه کې به جمع کېده الله وتي ان علينا جمعه وقرآن كذلك لنثبت به فؤادك لګي وای ورات للی نبی السلام سره به مضبوطه ده فإنه نزل على قلبك کله کله به تدک شانتی فرشتہ د انسان په شکل کې را لوته به ورو مصدقا لما بين يديهم چې تصدیق کوونکی دا کتابونو چې د نړوان دیو وهدن او هدایت دی او بشرا او زیر دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو من کان عدو لله وملائکته اغه چې وی دشمن د الله او د فرشتو داغه ورسوله او د انبیاء داغه او جبرئیل او میکائیل او د جبرائیل او د میکائیل علیهم السلام فإن الله عدو للكافرين یقینا الله دشمن دې لپاره کافرانو ولقد انزلنا اليك آيات بينات یقینا موږ را لېږلي تا ته آیات واضحه وما يكفر بها الا الفاسقون انکار نکي د دینه مگر نافرمان خلق او كلما عاهدوا عهدا آیا هر کله چې وکړي یو وعده نبذو فريق منهم نو ماته کې دی وعده لرا یو ډله د دې
دینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر د دینا ایمان نروڑی ولما جاءهم رسول من عند الله ہر کلا چراغ دیتا پیغمبر د اللہ د طرفنا مصدق لما معهم چی رشتینی کون کرے تصدیق کون کرے دا کتاب چی دی سر دے نبذ فریق من الذین اوتوا الكتاب نو غرزوم یو ڈلی دالی کتابنا کتاب اللہ کتاب دا اللہ وراء ظهورهم رستو دخبل شاگانونا کانهم لا يعلمون دا سیو لکا چی پیسم نپوئیگی اوکے چلنگ نسیوے نسیوان یا لالا جباس صد ناصد کمیشی متمام کیا سبحانه مشاءالله ویسا سبحانه سبیتا تینا صد پریشانے پی مشاءالله وصلی مستقیم صلی اللہ تعالی